د دواړو جهانو سردار ناست یو کس ورله راغی وی د الله حبیبه اسلام مې ډېر خوښ دی خو دې کې زینا منه ده او ماله پکې د زینا اجازت راکه اسلام مې خوښ دی خو د زینا نه نشم صبرېدی استاز دی دا استاز و دنیا ته دا استاز راغلی و دا قابل د استازی و چې داسې شاګردان یې تیار کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ښکلی جواب ورکوي ورته وایي وی ته دا غواړې چې ستا د مور سره څوک زینه وکړي وی نه د الله حبیبه زما مور سره او زینه نه غواړم وی دا غواړې چې ستا د خور سره څوک زینه وکړي وی نه غواړم وی دا غواړې چې ستا د لور سره څوک زینه وکړي وی نه د الله حبیبه دا نه غواړم وی واوره دا ته چې د کمې زنا اجازت غواړې چې ماله د زنا اجازت راکه نو وی دا به د چا مور نه دا به د چا خور نه دا به د چا لور نه نو څنګه چې ته نه برداشت کوي داسې بل سړی هم نه غواړي چې د هغه د مور سره زینا وشي د هغه د خور سره زینا وشي د هغه د لور سره زینا وشي وی بیا یې ځان ته نږدې کړم او دا لاس یې راواغست او ماله یې په سینه باندې کېښود ښکلی ښایسته لاس یې زما په سینه کېښودو وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس یخوالی چې هغه دند محسوس کو چې ما ته یخوالی راورسید هغه وی د مرګه پورې چې څو ژوندی ومه زما په زړه کې د زنا خیال بیا نه و راغلی د مرګه پورې زما زړه کې د زنا خیال نه و راغلی د چا لاس و چا لاس یخی و هغه چا خونه کړې وه زه ورته وایم نظر مه کوه زنانه ته مه ګوره وی مولی صاحب که دا زنانه وی نو دا به کور ناسته وی دا زنانه نه ده دلایل خو د خلقو سره شته دی وی دا زنانه نه ده وی دا کور به ناسته وه زه ورته وامه دا زنانه ده خو دی به هم چېرته یو ستر خاون لرو خو خاون به یې مړي او دا به کونډه شوي دا به د نفقې محتاجي چېرته بچو له به نفقه ګټي د مجبورۍ نه یې غلطه فایده ماله یا به دا بیماری پلار به یې نه رور به یې نه دا به ډاکټر لذي د علاج ضرورت به مه ګوره ورته شاید چې ستا په شان یو ستر رور د دې وي شاید چې ستا په شان پلار به ګورې د دې وي دا به هم چېرته د اوچت خاندان ښځی دا به ډېره عزتمند دی خو دا به مجبوری راغستی نو د مجبوری نه غلط مطلب ماله خلقو خو تې ښه واغستل په دې کرونا وایرس کې یوه بوجۍ به یې وړه ورکوله او لس به یې ورله تصویران ایستله د یوې تروړې په وجه ته زمونږ د زنانه عزت علی داسې وړه مې وای نه دي پکار چې زما تصویر په ټوله دنیا کې وګرځي زه د داسې وړو بوجۍ څه کومه اپله وله دا وړه ګزار که داسې وړو چې ستا نه تصویر علي او تا له تروړه وړه درکوي دا مسلمانی ده د زنانه عزت په یوه تروړه وړو باندې اخلي دا مسلمانی ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یوې زنانه شکایت وکړو ته عمر فاروق امیر المؤمنین زما بیت المال کې حق نشته دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورله سامان راوړو بیا ورته وایي ګورې زما یو درخواست دی زما درخواست دی څه درخواست دی مونږ وله وړه ورکو بیا ورته وایو زما یو درخواست دی مور وایي څه درخواست دی یاره یو تصویر د لالمه چې فیسبوک لی ورکم چې ما وړه تقسیم کړو ښه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي بوډۍ یو درخواست مې دی وی څه درخواست دی وی ما تا ته خپل حق د بیت المال نه را ورسو هسې نه چې ګورې زما په سر الله ته شکایت وکړي بس شکایت مه کوه الله ته زما په سر شکایت ونه کړي دقه یو درخواست مې دی او دا د حق دی واله ته ورته داسې ولې نه وایې چې ته کلي کې کونډه شوې وي او زما په ګاونډ کې وي به ما باندې د حق و هغه مې حواله کو هسې نه چې ګورې الله ته پر یاد وکړي زما په سر الله ته شکایت ونه کړي د دې یو درخواست مې دی نو داسې ده ورونو نو نظر ښکته ساتئ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
یو عالم له یو کس راغی ورته وی مولي صاحب زوام چې د ګناه نه به څنګه بچ کېږم. پیر ذوالفقار صاحب دا متبرکاتهم العالیه خپل کتاب کې لیکلي دي. وی راغی عالم له کس چې د ګناه نه به څنګه بچ کېږم. الله دې علما آباد ساتي، الله دې تل ژوندي ساتي. دا د قوم ډیوی دی ډیوی، دا د قوم رهنمایي کوي. په دې نن محراب او منبر روښانه دی.